فرست ټایم چې کله ما دغه ویډیو وکتله تاسو ته ښکاري دې ویډیو زه انتهایی زیات حیران کړم. د دې ویډیو حقیقت څه دی، دا ولې دا خلک دومره جاړي فریاد کوي، دا زه تاسو ته وایم، خو د هغې نه مخکې تاسو هم دغه ویډیو په خپله وګورئ، تاسو به هم ډېر زیات حیران شئ. دغه ویډیو کلیپ وګورئ، بیا در سره یو څو اهم یو ضروري خبرې کوم، موږ سره اوسئ. تاسو دغه ویډیو کلیپ وکتلو چې په دې کې دغه زنانه دي، دغه سړي دي، دی دغه یو قسم ته مشین دی، دا راواخلي چې کله یې ولګوي د خپلو سترګو ته مایک کنیکټ کړي او دغه چې کوم ایرفون دی دا م ولګوي، د هغې نه پس د دې خلکو حالت چې دی مکمل تبدیل شي، یو قسم ته ډېره د درد نه ژړا کوي. ما چې وکتل زه انتهایی زیات حیران شوم، ما ویل چې یار دا څه مسله ده چې دی دا مشین ولګوي، سم دمې خو چې مشین ولګوي دا ټول په ژړا شي او د زړه د درد نه سخته سخته ژړا کوي. کله چې په دې ویډیو باندې مونږ تحقیق وکړو، معلومات هم وکړو، نو مونږ ته د دې نه یو معلومات حاصل شو، هغه دا دی چې دا یو داسې مشین جوړ شوی دی چې کله ستاسو څوک وفات شوي، مثال د چا والد صاحب وفات دي، د چا والده وفات دي، یا د چا نور خپل خپلوان رشته داران وفات دي، هغې د هغې تصویر چې کله تاسو راواخلئ او په دغه مشین کې د هغه انټر شي، داخل شي، نو بیا د هغې کم چې وفات شوي د هغې مرحوم په شکل کې دوی یو داسې ویډیو جوړوي 3D سیسټم سره چې هغه بالکل تا ته راځي او په هغه خپل شکل کې راځي د ویډیو په شکل کې، او هغې ته دومره بیا دی په هغې باندې ترتیب برابر کړی دی چې هغه یو قسم ته تا سره خبرې کوي. یعنې ته چې کله دا مشین ولګې، څوک چې وفات شوي دي هغه به ته په دې خپلو سترګو داسې ګورې لکه چې اوس ژوندی دی او ما سره خبرې کوي، داسې انداز کې به تا سره خبرې هم کوي. نو ګورئ په دې ویډیو کې تاسو وګورئ، زما پیغام دا دی، نور خو ویډیو تاسو به مخکې هم کتلي وي یا به یې ګورئ، خو پیغام زه دا لرمه ګوره چې وایي ارمان به هله زما وکړي چې کټ مې واخلي تورو خاورو ته مې وړینه. بعد کې جړه هیڅ فایده نه لري، هیڅ فایده نه کوي. په ژوند باندې چې دی یو بل ته قدر ورکوي، د دغې والدینو په ژوند باندې قدر وکوي، د خپلو خپلوانو په ژوند باندې قدر وکوي، چې کله هغې زموږ او ستاسو نه جدا شي بیا به دا حالت وي. د جړا نه علاوه به هیڅ هم نه وي، لهذا په ژوند باندې